کتونکو علب خان شیرپوی ما پسند کې را سرناست عابد خان چې کوم چې د پاکستان پیپل پارټۍ پخوانی تحصیل صدر په سپورټس کې ورسره یو شمېر عقدې ممبر پاتې شوی دی او په سیاست کې یو فعال انسان دی، یو غټه رشتم لري او کلم چې تقریر کې ولاړ نو د ولی خان ذکر ډیر زیات کوي. خو تیر ورځ نه یو خبر چلیږي په دې دغه باندې، بیا عمران خان راغلو په هغه جلسه کې چې کوم دی فضل خان یو خبر وکړه چې دلته باچا خان او ګاندھی را چې کوم نو هغه د پاکستان خلاف یو سازش جوړو چې دا پاکستان جوړ نشي. عابد خان سره په دې باندې خبره ترې کوو، ډېر خلک وو چې تاریخ مسه شوی دی او د ډېرو خلک ګونګوسې روان دي، مختلف خبره ترې کېږي. ولی با خو دلته کې خپل تاریخ لري باچا خان ولی خان. عابد خان ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو، یو ډېره مهمه موضوع ده، مهم سوال لرم چې داسې واقعي ده نه ده، لږ په تاریخ باندې تاسو څومره پورې نظر ساتئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله پور چې باچا خان بابا سوال دی چې بعض خلک دا وایي چې یاره لکه څنګه چې تېره جلسه کې دا یو خبره اوچته شوې وه او د هغې یو ډېر غټ ایشو جوړ شو چې یاره باچا خان چې ګاندھی راوستی و د پاکستان د نه جوړولو خبره یې کوله چې یاره پاکستان دا وجود کې را نشي، چونکې هغه وخت کې تحریک د پاکستان د جوړېدو دغه تحریک سره اونه دا په سن 38 کې ګاندھی چې دا باچا خان راوستی او دا چې کله باچا خان مایوس شو د خلکو نه چې دا کوم لاهور چودریان د خط ولېږه چې یاره راځي چې موږ دا انګریز دلته راغلی او د تجارت په غرض او په دې خلک په دې ملک باندې په دې وطن باندې ډېر قابض شو. نو هغوی ته نه چوله ټینګار وکړو، هغوی په دې کې حصه نه اخیسته جنګ ازادۍ کې. بیا مجبوراً چې باچا خان چونکې د هغه وخت کې د هندوانو تعداد زیات و، د پښتنو لږ کم و، نو هغه وخت کې چې دی نو باچا خان چې کوم دا خط ولېږه ګاندھی سره دغه شو، ګاندھی په دې مایله کو پوه چې واقعي باچا خان دا خبره ټیک کوي او چې موږ له ازادي پکاره د انګریز نه. نو په هغې سلسله کې په سن 38 کې ګاندھی دلته کې راغی چې راغی نو دوی دغه باندې خبره وه چې انګریز به د ملکه څنګه وباسو. دغه وخت کې صرف خبره د انګریز وه. سن 38 کې چې پاکستان 47 کې جوړ شوی دی نو دغلته 9 کاله ګیپ دی، نو 9 کاله د یو بین مخالات دی. دا وخت د پاکستان د وجود او د هندوستان وجود دا اړو تصور نو دغه چې دی باچا خان دغه شي دپاره راوستی و. او بل دی بعض خلک وایي چې باچا خان چېرې پاکستان نه غواړي او پاکستان چې کوم 47 کې پاکستان جوړېدو د پاکستان مخالفت یې کړ. باچا خان مخالفت نه کړی. باچا خان وایي چې ما له داسې پاکستان داسې دغه راکړی چې ځمکه چې دې کوس چې بنګلادیش موږ الریډي بیل شو دی چې کومې هغه زمند هغه غاړو دا غاړو دا به څنګه پاکستاني موږ له داسې دغه راکړی علاقه راکړی چې زمیني لار خو ورته وي که نه هغه د بمبۍ او دهلي او کشمیر دا طرفونه چې کوم ځای کې فروغ هندوان زیات نو موږ به تجارت هغه دغه به وکړو، هجرت به وکړو، سبال ته لاړ سبل ته راشي. خو باچا خان چې کومه خبره کوله چې داسې پاکستان چې هغې کې سمندر هغه غاړه دا غاړه نه وي چې موږ ته زمیني لار وي، دغه خبرې وې. او دا یو خو دنیا ته پته او ما ته خو زیاتره زموږ یو نیا وه فریده بیبي کوم چې د باچا خان ماما لور وه، دا زما خیال 15 خویندې وې، یو مخموران وه، یو فریده بیبي، یو زرشي بیبي، یو الماس بیبي. دا ټول د باچا خان هغوی نه وي که فریده بیبي چې وه نو هغې به موږ ته چې واړو موږ به ناست وو، موږ ته به د باچا خان دا کیسې کولې او دغه کول د هغه دا جدوجهد د هغه سخته د هغه ژوند د هغه بېهوشه کېدل په پروت د وینو ډک دا ټولې فریدې بیبي به وې چې موږ به خپلې د ململ لوپټې وشولې، باچا خان بېهوشۍ په هغې کې سرونه تړل. نو دا یو تاریخ، دا یو حقیقت دی، دا د خلکو څوک خبر نه دي. او د بل د باچا خان بابا قربانۍ څوک مني نه. زه خو تحریک انصاف مرګو دا یو واضح کوم چې تاسو د خپل عمران خان خو لګورئ که نه چې عمران خان د باچا خان بابا څه وایي، ځکه چې عمران خان باچا خان بابا چې دا سټډي کړی ولی خان سټډي کړی دی نو دا یو حقیقت دی، دا یو عظیم لیډرانو. نو موږ دا وایو چې یاره یو سړی سیاست کې خپل کارکردګي دی وښیي، خپل دغه دی وښیي چې زموږ سره څنګه چې زموږ د تحریک انصاف د عمران خان غټې کارکردګۍ دي. نو چې بقای چې موږ هغه شو کوو موږ د باچا خان بابا په مخالفت کې دا که موږ دغه مخالفت کوو دا موږ سوپ ناروا کوو، تاریخ سره زیاتې کوو. تاریخ سره تاریخ مسکی عابد خان لکه دا داسې نه ده چې یو سړی د خپل انا دپاره د خپل ضد دپاره لاړ شي او د باچا خان او مړه چې کوم دی هغه چېړل کوي که نه. نو سیاست آیا دا چې زه په تقریر کې ودرېږم کارکردګي نه وي هغه داسې او داسې او بیا باچا خان چې هغه هره پارټي مني
هغه یو عوامي لیډر او عوامي کس و که نه، لکه دا نه ده چې عمران خان څنګه تاسو ذکر وکړو په خپل تقریر کې ویلي دي، دغه شانتې د نواز شریف پارټۍ والا ویلي دي، پیپل پارټۍ ویلي دي، هرې پارټۍ مشرانو بېنظیره دی ولي باغ ته راغلی دی، نواز شریف دی ولي باغ ته راغلی دی. ګوره جي د ولی خان باچا خان بابا خدای خدمتګارو زه ته یو خبر کوم، د ما یو ملګرو د ترنو نه مخکې د هغوی ځای اجازه یې اوس وفات شوی دی، نو زه د هغوی ځای تللی وم، نو ما ته یو ځل وایي چې یاره دا هغه ځای چې هلته باچا خان بابا شپه کړې وه. نو زه تا ته د باچا خان بابا یو لوی صفت ښیم، اره 1200 جربو لوی خانو، دا د هغې مالک و، د هغه د ځمکه وه او ډېره قیمتي ځمکه ده، 1200 جربه د باچا خان بابا دا ځمکه وه، یو لوی خانو د دې اشنغر. خو د هغه غټ صفت ښیم چې په هغه وجه کې د هغه شپه وه، د هغه د بانک مال پاسېدل بانکونه مخکې، نو هغه جارو واله، نو د هغه ځای د هغه نیکه را پاسېدلی چې کتې چې باچا خان بابا جارو واخلي، بس ورغلی چې خان دا ته څه کوې باچا خان، ته خو موږ شرمې و دا ورته په قرار کښېنه، وایي که تاسو پاکولو مخکې هم پاک کړی، بس ځای پاکوم. بیا هغه ورته وایي چې ګوره دا جارو وال چې دی دا صرف دې لپاره زه کوم چې زما ذهن له تکبري نه راځي، لوی نه راځي، جارووال دا عجیزه. نو باچا خان بابا یو خاکسار یو عجز طبیعت یو 1200 جربه مالک خان ته ګوره او داغه دې حرکت ته ګوره، صرف اګه ډیره عجزي وه، تقوا او پرهیزګاري وه پکې، خلک چا پیسې جوړ کړل، چا څه جوړ کړل. زه شرم دی وکړي دا خلک چې کوم باچا خان واپس دغه داسې استی پسې خبرې کوي، یا ولی خان غوندې. ځکه ولی خان سره زه ډېر جوخ ناست زموږ مشر سره رشتو په وجه، زه دا ته ایماني خبر د غني خان د خولې خبره، زه ناستم په مامن ناړی کې، زموږ خو د مور د تره بال بچو، زه ناستم نو داسې کسان نور راغلي وو، نو غني خان له ملاقات له دا غني خان ورته وایي چې ولي خان څه خبره شو، دی ورته وایي چې دا ولي چې دا پریشا ولي دی، نه نشه نه تماشا نه ښه نه بد او نه چې دروغ. نو دا یو غټ لیډرانو یو پوه څنګه چې غني خان یو لوی شاعر و، څنګه چې عبدالعلي خان چې ونو یو لوی علي خان ته وایي هغه یو لوی هغه تعلیم هغه یونیورسټو کې هغه پرنسپل یو بل که نه ډېر پوهه د هغه په دې تعلیم باندې هغه باندې وه. بل ولي خان تاسو وګورئ دا یو غټ لیډر و، که غټ لیډر نه وي نو که جرنیلز و که جنرال ضیاب و که جون ایجوب و که نواز شریف و که بېنظیر و، دا څومره ایون دې پورې چې راجیب ګاندي هم د ولی خان دغه باندې ولی خان یو پوه سیاستدان و، یو د هغه ډېر شعور و، ډېره پوهه په سیاست باندې. زه اکثر چې د ولی خان تقریرونه زه اوس هم ګورم، زه هغه ټیلیکوم زه ګورم چېرې هغه چې کومه خبره کړې وه د امریکې خلاف او د کوین هغه مثال وکړو چې سپی پروت او مولا له داخله لاړ چېرې کوین ته سپی پروت دی ناوته چې شپېته برقې وباسئ، شپېته برقې ته وکړل، بیا چېرې خو مغه شان دی مولا ورته چې تاسو راسپی وکړئ که نه راوته چې نه که 200 ته وباسئ نو دا خو نه پاکېږي، ویه دې چې دا سپی د کوین لر شي نو بیا به دا الو پاکېږي. ویه دې امریکې هم دقه سپی مثال دی چې د امریکا دې ځای لر شوي نی، نن همغه جدوجهد هغه جنګ چې عمران خان راغشتی او امریکا بار کړه دې ځای نه څه ناڅه امن راغی په دې ملک تاسو وګورئ، نه خودکش ته نه پکې ښه شته نه دماکې شته، صرف عمران خان او مغه چې دی په هغې عملي کار وکړو. اوسه پورې د ولی خان په هغه باندې چې عملي کار نه کړی او چې کله عمران خان دې شي کامیاب شو، اگر چې خپل وزارت وزیر اعظمي دی په بیله خو په دې ملک کې امن راوستو. ډېره زیاته مننه کتونکو. دا عابد خان انشاءالله زه به ریډیو ته راغواړم په دې تاریخ په سره تفصیلي خبرې ترې کوم، اجتماعي خبره کوي، کله چې تاریخ خبره شي تاریخ مسکول نه دی پکار. زه د نصیر خان پوسټونه وینم چې یار محمد د هغوی چې نیکه د هغوی پلار او باچا خان سره په دې جدوجهد کې استقبال کې ورسره ولاړو، دغه ما کتلی یم د دغه کور نه چې کم دی نو دغه شانتې خبرې راځي چې باچا خان شخصیت نه څوک انکار نه کوي. څنګه چې دوی ذکر وکړو ولی خان، لالي خان، غني خان، دا د باچا خان بچیو، درې واړه بچي چې کم دی هغه اکیډمۍ وي، یو په سیاست کې، بل په ماهر تعلیم او بل په شاعرۍ کې. نو عابد خان کې دا یو خبره د هر چا خوښوي چې سپینه خبره کوي، ډاګیزه خبره کوي، سیاست کوي خو غلامي نه کوي، هر چا سره د خپل لیډر دفاع کوي په هر اندازې کوي. چا سره چې دې وخت کې په پارټۍ کې دی د عمران خان حوالې سره چې د هغه کم تاثرات دي هغه هم تاسو واورېدل، خو په دې باندې خفګان عام سړی محسوسوي. کم نوی کول خو د باچا خان نه نی خبر، نو باچا خان کتابونه سټډي کې
د ولی خان کتابونه سټډي کې چې دوی څونه باچا خان د جون زیاتره حصہ په قید بند کې تیرا کړی ده نو ډېره ښه موقع وه د عابد خان په دې خبرو کې یقینا موږ ته ډېر زیات معلومات رالل ډېرې خبرې پې کېږي خو انشاءالله بیا به پې کوو ډېره مننه خوشحاله